بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شب قدر دی او په شب قدر کې به شاړه کلی دی او په شاړه کلی کې به د چمنګل استاد کومه مدرسه ده دغلته د خامس په کور کې زه موجود یم. کتونکو په دغه کور کې چې څوک هم پاتې کیږي هغه ډیر بېوسه دي، ډیر غریبانان دي او زه به دا ووایم هر کله چې څوک هم دغه کیمرې ته مخامخ کیږي او دغه کیمرې ته ودرېږي نو دغه خلک به ډیر بېوسه وي، ډیر به غریبانان وي، ورنه هېڅکله یو پښتون هم دغه کیمرې ته نه رامخکې کیږي، دغه کیمره کې خلکو ته نه ودرېږي. خو مثال کله هم چې څوک هم دغه کیمرې ته مخ کیږي نو هغه ډیر بېوسه وي، هغه ډیر مجبوری په دغه وجه باندې هغه دغه کیمرې مخې ته راشي. کتونکو خبرې به کوو دې کور کې یو زنانه سره د هغوی د ژوند په اړه چې هغوی ژوند څنګه تېرېږي. راځئ موږ سره. سره زمونږ تېرېږي نه، موږ ډېر غریبانان دي، ډېر مسکینان دي. هغه کوټه کې چې دی دوه مړي زمونږ وشو، زمونږ حکومت هېڅ هم څه ونه کړل، وګرځېدو خو څه ونه شول. هغه کوټې باران راوغورځولې، باران راوغورځولې، د شپې په یوه بجه باندې راغورځېدلې ده او ټول لاندې چې د دې نامه زه ګیره وم، نسې مې پکې مړ شو، خاوند مې پکې مړ شو. همدغه کوټه کې او د دې ځای څوک دلته رانغلل؟ دې څوک راغلل، پولیس راغلل، په دیوالونو ودرېدل. هغه وایي چې ګنې دماکه وشوله. هغه چې چا ورته ویل چې دماکه نه راشوې دا کوټه راولوېدله، بس دا کسان یې لاندې کړل، د شپې خلک راغلل او بس سړي راوچت کړل او بس هسپتال ته چې ویوړې دوی نه یوه ګنټه وایي مخکې ساه ختلې ده وایي. او دا کوټه هم چې راولوېدله، او دا چې کوټه راولوېدله دې نه تش موږ یې دوه کټونه راویستله چې بل یې ترې راښکو نو په دې کې داسې دا ګاټر واوښتو چې موږ ته دا نور کټونه راایستل او اسباب هم پکې پرېښودل نو به دراش نارې شو. دلته کې خلک رامنډه وکړله، وایي ګیر خو پکې نه شو. موږ ویل خیر شو بس راولوېدله. او د مزدورۍ هم څوک شته دی؟ د مزدورۍ څوک هم نشته دی. دا لږ دا څلورمه پنځمه میاشته چې کارخانه ولاړه ده، کارخانې سیلابونه وړي دي او هېڅ مزدوري نشته دی. په پنځمه ورځ باندې په شپږمه په هفته کې په دوه هفتو کې وله یا 3000 روپۍ ورکړي، څلور ورځې وله ورکړي، وله څلور ورځې ناره تېره کړو، 15 ورځې ناره تېره کړو، هېڅ هم نشته دی زموږ کاره. ستا څومره بچي؟ څو بچي؟ اورې زما چې دی زما دوه زامن دي. هغه یو چې دی د سخر کاره دی، دا یو دا مشر زوی زما سره دی، په د دې مسو سره زه یم. او دا څه وایي تاسو مثال چې دغه حساب 2-3 ورځې په نهاره تېرې شي؟ 3 ورځې په نهاره تېرې شي. تاسو څه کوئ؟ د بدن مسو سره تاسو دغه وکړو چې ته ولې 100 روپۍ وریجې وله راوړي یا وله دغه راوړي، هغه وله وخوټ کو سور چې وله پوخ هغه وله ورکو ویستي. دغه دې کلي بلا خلک دا کلي کې دا بلا خلک ته نوړی ډوډۍ چاله نه ورکوي، هېڅ هم نه ورکوي. د دې مشرانو دغه ګنې زه وګرځېدم په خو په دې مشرانو پسې کم غرض رامانې چا ونه کړو. د دې ځای چې کومه په انتظامیه سرکاري خلک دلته راغلي، هغه سرکاري خلک چې راغلل هغوی هم کم غرض ونه کړو، هېڅ یې ونه ویلې او راغلي وو خو هېڅ یې راته ونه ویلې چې یا ښه دي یا بد دي. ښه دا مړي ولیدل، ښه دا دغه ولیدل، خو څه غوږې راته ونه کړو، هېڅ یې راته ونه ویلې. د نن تاریخه پورې هېڅوک هم رانلله. د ننه پورې خو هغوی وایي چې موږ دغه حساب امدادونه دي خلکو له ورکړي، چې ورې کړل خو چاته به ورکړي شوي موږ ته نه دي میلاو شوي، هېڅ هم نه دي میلاو شوي، نه موږ ته وړه میلاو شوي دي، نه موږ ته وړې میلاو شوي، هېڅ هم موږ ته نه دي میلاو شوي. او بله دا کوټه هم د رالوېدو دا کوټه چې رالوېږي دا د اوس ما یو کټ راویسته، دا بل مې را روان یم چې دا تاسو اوس راغلې د ماما راغلې وایي سړي راغلل، بس دا کټ مې په ځای باندې پرېښودې، یېرې پکې سملاسېدی نه شو موږ. د شپې کې دا باران چې باران شي نو به دې ځای کې زه ولاړه یم، یېرې پکې سملو موږ. او بل باران چې شي تاسو خو به وخت لکه باران چې شي نو بس داړه مې داسې دغه کېږي نه، یو مغې کې نیولې بل مغې کې نیولې چې کړپ شانتي شي نو موږ وایي دغه د کوټه راولوېدله، دغه د کوټه راولېده، په دې درشل باندې ورته ولاړې موږ. نو موږ نور څه وکړو؟ موږ ته خو نه سرکاري یو شیز نه میلاویږي، نه موږ ته د حکومت له طرفه یو شیز نه میلاویږي، وایي دونه پیسې رالې دونه رالې، نه موږ ته خو 1 روپۍ میلاو نه شوله. نه دا ولې؟ مثال د حکومت هم تاسو سم مرسته نه کوي؟ هېڅ هم را سره نه کوي. نه پکار دا دی اوس یې موږ سره دونه وکړي چې موږ له دونه راکړي چې موږ پرې دا کوټې لږې سمې کړو، دا باقي دا نوسې مې پاتې شي، دا موږ هم پاتې شو، 2 مړي خو پکې وشولو. بس خاص د الله د رضا دپاره دونه را سره میلاو شي راته چې موږ ته راشن مراته را میلاو شي او موږ ته دا پیسې میلاو شي، موږ پرې دا کوټې جوړې کړو. دا ژوند خو به هم ډېر سخت دی، ژوند ډېر زیات سخت دی. یو سړی چې نه لیدلی که نه الله په سر باندې حاضر دی،
هغه اینی دلته خلکو له ښې ډېرې پیسې ورکړلې شولې موږ له رانه کړی شي موږ د یو نه د بل نه خبر شو ولې دا تاسو باندې څه چل شوي یم څه خبرې دي په پته نه پیسې ورکړی شي چې چا کوټې رالوېدلې دي چا دغه راکړي د حکومت ته طرفه راشي وله ورکړي پیسې موږ ته چا میلاو نه کړې موږ له نه حکومت راکړې نه یې راله رانه کړله حکومت نه څه غوښتنه کوئ موږ دا دې غوښتنه کوو چې موږ ته دونه څه موږ ته میلاو شي چې موږ پې ځان له دا کوټې سمې کړو دا چې دا بارانونه شي سیلابونه راشي نو دا خو به موږ هغه دغه خبره چې څنګه سیلاب دا خلک وړی داسې به موږ هم نیسي بله زه دا وایم چې دا ویډیو د دې ځای کوم دغه مشران دي سرکاري خلک هم دا ګوري بار چې کوم مسافر دي ډېرو خلکو دغه بغیر بېکوره خلکو هغوی ته امداد وکړو د کور خاوندان شو دغه حساب نور هم داسې خلکو چې د رزق دغه کې نه لګېد هغوی ورسره ډېر امدادونه وکړل ته د دغې مسافرو د مسافرو نه دا موږ غواړو چې موږ ته لږ لاس وکړي چې موږ ته څه راکړي راله دا کوټې پې دغه دا کوټې پې موږ جوړې کړو مې دا ارمان دی چې باران شي دغه شي نو موږ په هغه شپه په لړزان باندې تېره شي یا دې توت سره ولاړي یا دغه سره ولاړي به داسې رپېږو ډېرې کوټې ته نشو ننوتې اوبې راښکلي دي بلکل پستې دي کتونکو څوک هم که دوی سره امداد کول غواړئ نو دوی دغه نمبر مونږ تاسو له درکو دغه ماشوم دی دا د دې نمسی دی تاسو ته نمبر وي په دوی باندې په دغه نمبر باندې تاسو دوی سره کنټیکټ ساتلی شئ نمبر څه دی بچو 0313 97 15 268 پیره به وای 0313 97 15 268 کتونکو دغه نمبر تاسو ته دغه ماشوم وویل نو تاسو که دوی سره امداد کول غواړئ په دغه نمبر دی د دوی په دې باندې دوی سره تاسو کنټیکټ ساتلی شئ کتونکو تاسو د دغې زنانه دغې خبرې واورېدلې کتونکو ما مخکې ویلې چې هیڅ حکم دغې چې پښتون یې هغه دغې کیمرې مخې له نه راځي خو چې کم راشي دغې نه دا معلومه شي چې دا ډېر بېوسه دي مجبوره دي ګنې ورنه دغې کیمرې له څوک نه راځي کتونکو زه خصوصا دغې کوم سرکاري دي انتظامیه ده کوم مشران دي واکداران دي کوم عوامي نمایندګان دي کوم د سیاسي ګوندونو مشران دي د هغو نه زه غوښتنه کومه چې دغه شاړه کې د چمنګل استاد کومه مدرسه د هغې سره نږدې د خامس کور دی ده کم از کم چې هغوی څه دومره امداد وکړي چې دغه کور هغوی دا وایي چې موږ رزق دې نه راکوي نور امداد دې نه کړي خو دومره دې وکړي چې دا کوټې دا یوه کوټه د دان را باندې رالویږي دې کې چېرته نمسو ته یا دوی ته نقصان ونه رسي دغې دپاره امداد غواړي بل دغه کوم بهر مسافر چې دي د هغو نه موږ دغه غوښتنه کوو د دوی دپاره چې دوی سره لږ لږ امداد وکړي چې کم از کم دغه د سر سوری دی دغه دوی ځان له پوره کړي دغه ځان له دوی جوړ کړي د دوی نور د زړه هېڅ ارمان نشته دغه ارمان یې دی بیا زه کتونکو دا مطالبه هم د ټولو کوم خلک چې دا ویډیو ګوري هغو نه کومه چې که امداد نشئ کولی کم از کم دا ویډیو شیر کړئ کیدای شي داسې چا له مخې له ورشي چې هغوی دې بېوسه خلکو سره دې غریبانانو سره امداد وکړي ډېره ډېره مننه